الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. النبي عليه السلام د سیرت په حواله سره چونکه د نبی عليه السلام چې کوم خاندان او قریش نو په هغه کې چې کوم د نبی عليه السلام لار لیکو د لار چې لیکو الله تعالی د دې په دې تندو کې هغه یو چمک پیدا کړو چې گویا کې هغه نه اشاره هغه د نبی عليه السلام ذات طرف ته ده. نو د هاشم مبارک راضي چې د عبد المطلب لار د مبارک راضي چې اوسم قافلې سره روان شو، د تجارت قافله او ابي سره روان شو مدینه منوره ته. او چې کله مدینه منوره ته راغی نو هغه ځکه ایثار شو، هلته کې قافله ایثار شو او یو بازار او په یو بازار کې خلکو اخیستل خرڅول شروع کړل او دغه ځکه د هاشم نظر هغه په یو زنانه باندې پریوتو چې هغه انتهایی حسینه او جمیله وه، سره د دې نه چې هغه انتهایی شرافت والا وه، نجابت والا وه او فهم او فراست والا وه. نو هاشم تپوس وکړه چېرې دا زنانه څوک ده. نو چې کله هغه د دې معلومات وکړ ورته بیا دا معلومات وکړي چې آیا تاسو وګورئ چې دا منکوحه دی دا چا په نکاح کې موجوده ده که دا مطلقه ده دا طلاقه کړې شوې ده. نو چې کله معلومات وکړی شو نو هغه د اسیحه بن جلاح د ده ورسره اسیحه بن جلاح نومې نکاح ورسره د ده شوی و او د هغې نه یې دوه اولاد وموهم چې د یو نوم عمر او د یو نوم معبد او دا دواړه هلکان د دې نه الله تعالی د اسیحه ته ورکړي او بیا د دې نه بعد اسیحه دې ته طلاق ورکړو. او چې کله اسیحه دې ته طلاق ورکړو نو گویا کې د هغې نه بعد هاشم چې کله دا ولیدله نو گویا کې دې ته پیغام هغه د نکاح ولیږو. نو چې کله یې ورته د نکاح پیغام ولیږو نو د نکاح د پیغام د لیږلو نه بعد هغې هغه پیغام هغه قبول کړو. چې کله هغه پیغام قبول کړو نو د هاشم د دې سره نکاح هغه وشو او د دې نوم هغه سلمہ بنت عمرو د قبیله بنو نجار سره تعلق ساتو. او د نکاح نه بعد هاشم خلکو ته یو دعوت وکړو، په هغې دعوت کې ډېر خلک هغه شریک شول تر دې چې د قبیله کومه خزرج وه هغې ته هم په دې کې دعوت ورکړی شي. هاشم د نکاح نه بعد په مدینه منوره کې لږې ورځې قیام کړلی او د قیام نه بعد سلمہ ته چې د هاشم ورسره نکاح شوې وه یعنې د عبدالمطلب مور هغې ته حمل پیدا شي، امید یې پیدا شي او عبدالمطلب د هغې نه پیدا شي. نو په دغه وخت کې چې کله عبدالمطلب هغه پیدا شو نو د عبدالمطلب د ده په سر کې یو سپین ویښته و نو د ده خپل نوم د ده هغه سره نوم شیبه کېښودی شو. ولې شیبه کېښودی شو؟ شیبه هغې بنده ته وایي چې د چا ویښته هغه سپین شي. نو هاشم چې کله د دغه ځای نه روان شو قافلې سره د مدینې منورې نه په هغه طرف ته قافلې سره روان شو، غزې ته چې کله ورسېد نو په غزه کې د هاشم انتقال وشو او په هغه ځای کې هغه دفن شو. د عبدالمطلب نوم د عبدالمطلب صاحب خپل نوم هغه شیبه و، چونکې شیبه هغې ته وایي چې د چا په سر کې سپین ویښته وي، پیدایشي د پیدایش سره د په سر کې سپین ویښته و، د دې وجې نه ورته نوم هغه شیبه کېښودی شي. او دا عمر وي په حسن کې انتهایی حسین او جمیل او د دغې وجې نه ولې
چې گویا کې الله تعالی د پلار د تندي نه هغه نور چې کوم دی نو هغه د تندي ته منتقل د دې وجې نه دا حسین او جمیل. نو د عبدالمطلب خپل نوم د عبدالمطلب معنا چې گویا کې دا د څه دی د مطلب غلام دی. او د هاشم د انتقال نه بعد چې کله عبدالمطلب د خپل مور سره څه وخت هغه په مدینه منوره کې تیر کو او د خپل نیکه کره پاتې کېدو، نو حضرت عبدالمطلب عمر چې لږ رالوی شو گویا کې د خپل تر د راوستلو دپاره هغه مدینې ته یعنې مطلب هغه راغی او د مدینې منورې نه را روان کو او مکې طرف ته یې راوست. او چې کله د مکې په حدودو باندې را داخل شو نو د سفر د وجې نه چونکې پیاده سفر یې وي په اوښ باندې سفر و نو هغه کپړې لږې خیرنې شوې وي ګنده شوې وي. نو چې مطلب وکتل دې ته چې یاره زما نه څوک تپوس وکړي نو زه به څه وایم، خو چونکې کپړې داسې وي چې هغه خیرنې وي او ځان سره یې په اوښ باندې کېنولې دی را روان دی، نو چا ترې تپوس وکړه چې دا څوک دی نو ورته ویې دا مې غلام دی. نو دا د مطلب غلام شو، چې د مطلب غلام شو بیا عبد المطلب ویل کېږي ځکه چې عبد دا په عربی کې غلام ته ویل کېږي. غلام عام پښتو کې هم استعمال نو دا عبد المطلب شو یعنی دا د مطلب غلام شو. نو وایي چې کله خلکو دا معلومات وکړو نو مطلب ورته د حیا د وجې نه دا وایي چې دا زما غلام ځکه چې دا خو ویل نه شول چې یاره دا څه دی دا زما وراره دی. ولې چې که چېرته وي چې دا مې وراره دی بېچاره د پلار وفات شوی دی د دې وجې نه د ده خیال نشي ساتلی ځکه دی داسې په ګردو کمرو کې. او بیا چې کله کور ته یې راوستو او د سفر اثرات پرې ختم شول نوې کپړې ورته واچولي او مطلب هغه یې ښایسته کړو نو بیا یې خلکو ته ووایي چې دا زما وراره دی گویا کې دا زما غلام نه دی. خو هغه خبره مشهوره شوې وه نو د عبدالمطلب په نوم باندې دغه غلام دا شیبه دا چې کوم د عبدالمطلب په نوم باندې دی څه شو مشهور شو یعنې د مطلب غلام. مطلب د ده تره خو لیکن دې ځای کې دی په عبدالمطلب باندې مشهور شو. او دا کرنګې عبدالمطلب هم په تمامو قریشو کې یو حسین او جمیل او د ټولو نه زیات قوي او جسیم او د ټولو نه زیات بردبار او د ټولو نه زیات حلیم او د ټولو نه زیات سخي انسان دا به دغې خپل قریشو خاندان او وایي د شر او د فتنې نه به ډېر لرې تښتېده او دا د قریشو یو مسلم طاقتور او د هغې سردار جوړ شي. د عبدالمطلب چې کوم سخاوت هغه د خپل پلار نه هم زیات ځکه د عبدالمطلب صاحب په باره کې چې گویا کې د مهمان نوازۍ به د هغه څه ووایي چې د انسانانو نه هټ کر هغه به د هغې څیزونو یعنې چې څومره هم فرید چرند دي څومره هم دا مرغۍ وغیره دي وایي دې ته به هغه خوراک هغه هر یو څیز هغه ورکاو تر دې پورې چې دته به ویلې کېدله یعنې چې دا څه دی مطعم الطیر السماء یعنې دا د اسمان هغې پرندو ته روټۍ ورکوونکي دی په دې لقب سره به دې یادېده. شراب یې په خپل ځان باندې په دغه دور د جاهلیت کې هغه حرام کړي او وایي چې کله به د رمضان میاشت راغله د اسلام نه مخکې نو په هغې کې به په خاص طور سره د په فقیرانو باندې او په مسکینانو باندې په هغې باندې به یې روټۍ خوړله او په غار حرا کې د ټولو نه لومړی خلوت او جداوالی دا عبدالمطلب صاحب اختیار کړو. الله دې موږ تاسو ته د نبي علیه السلام